مسله د وراثت د ذیل فروض ذکر کېدله. په دې کې څلور چې کوم دی د سړو حصې وي او اته پکې د ښځو حصې وي. د سړو حصې تذکره وکړې شوله، اوس د ښځو د حصو تذکره کوي او د ښځو د حصې رستو کړي، ځکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي اخرهن من حیث اخرهن الله. تاسو دا ښځې رستو کوي څنګه چې الله دی رستو کړي دي. دا په خپل ځای خبره ده چې آیا حدیث موقوف دی که دا مرفوع دی، خو به هر کیف دی فرمایلی دي چې آخرهن. اما لزوجات اجمال کې چې څنګه د ښځو مسله مقدمه وه، نو تفصیل کې مړومبی ذکر کوي هر چې ښځې دي نو فحالتان د دوی دپاره دوه حالته دي. زوجات چې کوم دی ځکه ذکر کوي چې در اصل کې تعدد د ښځو غوره دی. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نو تعدد مسنا دو ذکر کیږي. بیا اخیره کې فرمایي چې کوم دی که بې وسې نو خیر دی به یې وکنو، نو دیم ذکر کوي زوجات جمع. نو په حالتان الربع للواحده، یوه ښځه د هغې دپاره به څلورمه وي. الربع للواحده یوه ښځه وي، پس واعده یا د یوې نه زیاتې وي، د دپاره به ربع کېږي. پس واعده نه معنا دا ده چې که یوه ده او که دوه ده او که درې او که څلور، ځکه د څلورو پورې مسلمان دپاره ښځې کول جایز وي، نو د دې غونډو دپاره ربع ده. نو که یوه وي تمام ربع به درته میلاویږي، او که ډېرې وي ربع والي نو به خپل منځ کې تقسیموي. او دا ثابت دی په نص د قرآن کریم باندې. الله فرمایلی و ان کن نساء، دا چې کوم د فرمایلی دي چې ولهن الربع، د دې ښځو دپاره څلورمه حصه ده مما ترکتم، هغه چې تاسو پرېږدئ. بیا شرط ان لم یکن لکم ولدن، که ستاسو دپاره اولاد نه وي د هغې دپاره دا ربع ده. نو یوه وي که ډېرې وي د هغې دپاره ربع ده، خو کوم وخت کې عند عدم الولدې چې د دې مړي چې خاوند د اولادي نشته او ولد الابن د زوی بچي نشته و ان سفله. خاون مړ شو، د خاون اولاد نشته، نو ښځې دپاره به ربع کېږي. د دې خاون اولاد عامه ده، که د دې ښځې نه دی که د بلې نه دی، خو نفس اولاد نشته، نو بیا به د ښځې ربع کېږي. او دلیل د قرآن مقدس آیت دی. دویم وسمنو، ښځو دپاره به سمن کېږي، اتمه حصه به کېږي، که یوه ده نو او که دوه او درې او څلور دي نو دوی دپاره به سمن وي. نو که یوه یوازې شو او که نه ډېرې وي خپل منځ کې به تقسیم کوي. دا هغه وخت کې چې مع الولدې د دپاره اولاد وي. دویم او ولد الابن د بچي بچي وي و ان سفله. د دې خاون اولاد وي، نو که یو دی او که ډېر، د دې ښځې نه دي که د بلې ښځې نه، بچي دي او که نوسي دي، هلکان دي او که جینکې دي، خو چې وي پکې اولاد نو دا ښځه به سمن ته رسیږي. دا هم د قرآن مقدسه نه ثابت دي. فإن کان لکم ولد فلهن الثمن، که ستاسو اولادو بیا به دوی دپاره سمن وي. دا دو احوال شو د ښځو دپاره. یو طرف ته خو نصن دا ثابت دي چې خاوند دپاره نصفو یا ربع وه، د ښځې دپاره ربع وه یا سمنو، نصن ثابتو. دویمه دا ده چې عموما وراثت کې چې کم د سړو او د ښځو په مقدار مسله کې فرق وي، دلته هم اقل لحاظ ملحوظ شو. د خور او د رور په مسله کې رور دپاره ضعف وي، د خور الک دپاره دوه حصې وي په نسبت د جینې، نو دلته هم چې کوم دی دا پلار الک دی او مور جینې ده، نو د هغه حصه پکې ضعف شوله د دې مور، او د ضعف د مور حصه چې کوم دی نصف شوله د پلار په نسبت باندې. دا په زنانو کې یو قسم و چې ښځه وه. دویم و اما لبنات الصلبې، یو سړی مړ شي او د هغه خپلې لوریانې پاتې شي، نو د لور دپاره په احوال ثلاثون درې احوال دي. لور دپاره درې حالت دي. النصف للواحده، یو حالت دا دی چې یو سړی مړ شو او ایک یوه لور یې پاتې شوې ده، زوی ورسره نشته، نو بیا دغه لور دپاره نیم مال کېږي. اوس دا نیم مال چې پاتې شو دا بیا نور ګورو. مثال دا سړی مړ شو چې کوم د یوه لورې ده او سره پلار دی،
نو نیم مال به دا لور واخلي او پلار دی نو هغې دپاره سدس کېږي سدس به هغه والي باقي پاتې شو چې کم دی ثلثین 2 حصې پاتې شوې نو که بل وارث یې کېدو جو ښه ده که نه بیا په دې نیکه باندې بیا رد کړي پلار ته بیا ورکړي په طریقې د رد باندې او که پلار نه نیکه نه نورور داسې بل څوک بوله ګوري خو د دې جینۍ پکې نیمایي مال کېږي بالفرض که بیا داسې وي چې هېڅوک هم بل نه وي لازمي دلته به بیا رد راځي رد به بیا په دې راځي خو چې نور څوک یې بیا نو النصف للواحده دویم صورت دی والثلثان او 2 حصې ثلثان د مال ورکولی شي للاثنتین فصاعدا سړی مړ شي او د هغې 2 لوریانې پاتې شوي دي یا د 2 لوریانو نه زیاتې پاتې شوي دي نو 2 لوریانې 3 15 او 10 او 20 چې څومره لوریانې هغوی دپاره بیا ثلثین کېږي دا دویم حالت دی د مخکینی حالت د قرآن مقدسه نه دا ثابت دی الله جل جلاله فرمایلی فإن كانت واحده فلها النصف واحده د هغه دپاره نیم مال کېږي او که دا دوی یا د 2 نه زیات وي د هغې دپاره چې کوم دی ثلثین دي نو ان كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترک که دا جینکې د 2 نه زیاتې وي نو بیا د دپاره 2 حصې مال دی دا 2 حالته شو د دویم حالت کې مو چې کومه خبره کوله چې 2 لوریانې یا د 2 نه زیاتې لوریانې د دې حکم یو دی ثلثین به ورته میلاویږي دا د جمهور قول دی خلافا لعبدالله ابن عباس عبدالله ابن عباس سے په دې صورت کې اختلاف کوي هغه فرمایي چې 2 لوریانې دا په حکم د یوې لور کې دي یوې لور دپاره نصف نو 2 لوریانو دپاره به نصف وي او کوم چې ثلثین میلاویږي دا ما فوق اثنتین چې د 2 نه بره شي 3 او 4 شي د دې نه زیاتې شي نو بیا به ورته ثلثین میلاویږي گویا 3 او 4 کې خو اتفاق دی چې هغې ته ثلثین میلاویږي په یو کې اتفاق دی چې هغه ته نصف میلاویږي په 2 لوریانو کې اختلاف دی عبدالله صاحب دا دعا په حکم د یو کې وی نصف ورکوي او جمهور دا 2 لوریانې په حکم د جماعت کې وی ثلثین ورکوي دلیل د عبدالله ابن عباس صاحب ظاهر د قرآن آیت دی الله فرمای ان كانت كن نساء فوق 2 فوق 2 عبدالله صاحب د فوق ته ګوري فوق 2 چې د 2 نه زیاتې شي نو بیا به ورته ثلثین میلاویږي او چې 2 دا خو فوق 2 نه شولې نو ثلثین به ورته نه میلاویږي دا د عبدالله ابن عباس صاحب تمسک دی جمهور حضرات دعا او د 2 نه زیات دا په حکم د جماعت کوي او ثلثین ورته ورکوي د جمهور دپاره مختلف دلایل تقریبا 4 پورې دلایل شته اولا قرآن مقدسه کې الله ذکر کوي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الکان او جینکې چې برغې راشي وي الک ته به ډبل 2 حصې ورکړي او جینۍ ته به 1 حصه ورکړي د دې نه چې خلط راشي ادنا خلط هغه دا چې یو الک او یو جینۍ ادنا خلط دا دی که نه سړی مړ شي یوه لور پاتې شو یو زوی دی نو ادنا خلط دی اوس چې دا ادنا خلط دی او تقسیم کې چې یوه لور ده او یو زوی دی نو څنګه به تقسیم یې مال به 3 ځای کې 2 ځای به الک ته ورکړي او یو ځای به جینۍ ته ورکړي د دې تقسیم نه الله څنګه تعبیر وکړو للذکر د الک دپاره مثل حظ الانثیین حساب د 2 جینکو وي نو دی الک ته چې موږ 2 حصې مال ورکو الله ورته څه وایي حظ الانثیین دا د 2 جینکو حصه ده د 2 جینکو حصه شوه که نه شوله 2 بچي پاتې شول ادنا خلط دا د الک او جینۍ هر کله چې ادنا خلط پاتې شو چې الک او جینۍ دي دا چې تقسیم کې نو مال به 3 ځای کې 2 به الک ته ورکړي 1 به جینۍ ته ورکړي تعبیر تینا څنګه وکړی شو للذکر الک دپاره مثل حظ الانثیین حساب د 2 جینکو وي دی الک چې 2 حصې واغستې نو حظ الانثیین ورته ونه وی پته لګي دا 2 حصې دا د جینکو چې کوم دی ثلثین وي یو دلیل دویم دلیل داسې وایي همدې آیت ته جمهور ګوري چې یو الک دی او یوه جینۍ ده جینۍ پکې څونه واغسته
یوه او الګ څونه واغسته 2 کله چې دا جینۍ د رور سره راغلی ده جینۍ د رور سره یو ځای راله یې ثلث واغسته نو اوس چې 2 جینکې راشي نو دا جینۍ چې د ورور سره ثلث یې اغسته نو چې دا جینۍ د بلې جینۍ سره راشي نو په طریق اوله وله ثلث پکار دی که پکار نه دی دا جینۍ خو د ورور سره وه ثلث یې اغسته ځکه چې 2 حصې هلک واغسته 1 حصه جینۍ واغسته اوس که دا جینۍ د بلې جینۍ سره راشي نو په طریق اوله سره ثلث پکار دی که نه نو چې دا یوه جینۍ نو ثلث بدله ورکړي دا بله جینۍ نو ثلث بدله چې 2 جینکې پاتې شي نو ثلث یوې دپاره ثلث به نو ثلثیان 2 واغسته که به یې راغسته نو ځکه جمهور ثلثین وایي د 2 دپاره دریم دلیل یو د جینکو لوریانو مسله ده یو د خویندو مسله ده د خویندو مسله کې الله پاک فرمایي و ان کان تسنتین فلهما الثلثان دا خویندې که دوی دپاره ثلثین دی د خویندو دپاره 2 دپاره ثلثین ورکړی شو جمهوري مني عبدالله ابن عباس یې مني جمهور وایي اوس وګورئ د مړي په رشته کې دا لور ورته قریبه ده او که دا خور ورته قریبه ده نو چې وګور دا لور قریب ده ورته ځکه خو عصبیت اول لاندې وي بیا به پلار نیکوي بیا به خویندو وروڼو ته راځي دا خو په 3 نمبر کې دي نو دې مړي ته قریب چې کوم دی هغه لور ده خور ته نه په نسبت د لور باندې بعید ده او چې دا سړی مړ شي خویندې پاتې شي 2 خویندې وي بعیدې وي او په بعد کې د 2 خویندو ثلثین اغسته نو لوریانې چې تا ته قریب دي نو چې 2 لوریان دي پکار ده چې دا قریب دي په طریق اولا سره دا ثلثین والي پوه شئ په خبره دریم دلیل ذکر کوي چې خویندې په نسبت لوریانو باندې بعید دي او بیا چې 2 خویندې راشي الله وایي د هغې دپاره ثلثین دي نو لور خو په نسبت د دې خور باندې قریب ده پکار ده چې 2 لوریانې وي هغوی دپاره ثلثیان په طریق اولا سره شي څلورم دلیل یوه چې کوم دی مسله د خویندو ده هلته الله ذکر کوي ان کان تسنتین د 2 مسله ذکر کوي خو د 2 نه په بره په دې کې سکوت دی ان کان تسنتین فلهما ثلثین دا ویلی شوی د خویندو په مسله کې د 2 خویندو مسله ذکر شوې ده او ثلثین یې ورته ویلی دی خو د 2 نه بره خویندې هلته سکوت دی او د لوریانو په مسله کې فوق د 2 نه مسله ذکر شوې ده فوق اثنتین یې ویلی دی چې فوق اثنتین وي نو هغې دپاره به ثلثین وي خو د 2 لوریانو مسله د دې نه سکوت دی په لوریانو کې فوق اثنتین دی او د اثنتین نه سکوت دی او په خویندو کې امکان تسنتین دی او فوق نه سکوت دی نو جمهور وایي دا په یو بل حمل کا خویندې دي او لوریانې دي اثنتین راواخله د خویندو نه د هغې ثلثینو فوق راواله چې کوم دی د لوریانو نه د هغوی دپاره چې کوم دی ثلثیانو نو که لوریانې دي او که خویندې دي که 2 دي او که د 2 نه زیاتې وي دی دپاره به ثلثین کېږي نو دا د جمهورو 4 دلایل مو درته وې چې وثلثان للاثنتین فصاعدا ومع الابن او دریم صورت دا دی که چېرې دا لور راغلی وي سره د زوی سره سړی مړ شو لورې شتې او زوی ورسره دی نو بیا به مثل حظ الانثیین بیا به مثل د حصې د 2 جینکو وي دپاره د دې الک د دې الک دپاره به بیا حصه د 2 جینکو وي او دغه چې کوم د جینۍ دپاره به خپله حصه میلو شي چې په نسب د الک ده او هو دغه الک به یعصبهن دا جینکې عصبه کی دا جینکې به په دې الک باندې عصبه وګرځېږي یو خو نسن مسله ثابت ده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ستا اولادو جینکې الکانو لہذا 2 حصے په ډبل باندې بالک ته میلاویږي او سنگل حصہ به جینۍ ته میلاویږي قرآن نه ثابت ده دویمه وجه دا ده چې سړی مړ شي او لوریانې دي او زامنې دي نو که دا لور ته عصبه نه کې په دې زوی باندې نو لازمیږي به تساوي د لور د زوی سره یا زیادت د لور په زوی باندې او دا دواړه منه دي
ته مړ شو لور دې پاتې شول او زوی دې پاتې شو نو که دا لور ته عصبه نه کې د لور دپاره خو چې یوه به نصب کېدو او دې خوا د یو زوی دی نو چې نصب ترې نه خور والي جو نصب به دې زوی ته پاتې کېږي که نه او ځینې هلک سره برابر شوه که برابر نه شوه او که چېرې دوه زامن دي وي نو نصب به ترې نه دا لور والي نو اخوا ته نیم به تقسیمولی شي په دې دوو هلکانو نو اوس جینۍ زیاته شوله د هلک نه نو چې هر کله دا جینۍ به یا مساوي ګرځېږي د هلکانو سره یا به حصه زایده ګرځېږي په هلکانو باندې نه مجبوراً به چې کوم دی ورو ورو سره راغی دا خور به ته عصبه کې چې مساوي نشي زایده نشي نو سره به عصبه کې نو مال به تقسیم کې په رؤوسو باندې یو هلک یو جینۍ ده مال تقسیم که په 3 حصو باندې یو هلک او 2 جینکې دي مال تقسیم که په 4 باندې هلک دی او 2 هلکان او جینۍ ده مال تقسیم که په 5 باندې یو به ترېنه جینۍ ولي او 2 به یو هلک ولي 2 به بل والي انو مع الابن للذکر مثل حظ الانثیین وهو او دا هلک به یعصبهن دا جینۍ عصبه کی رضی بس کې نلته مړی پکې راغلی دی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد